أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. ټول حمد و ثنا او تعریفونه خاص الله پاک لره دي. رب العالمین چې پالون کې او پرورش کوون کې د تمام مخلوقاتو دی. الرحمن الرحیم بے حد مهربان او نهایت رحم والا دی. مالک یوم الدین مالک دروازه د جزا دی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. خاص تعالی را عبادت کو او خاص امستانا مدد غواړو. ایاک نعبد خاص تعالی را عبادت کو و ایاک نستعین او خاص امستانا مدد غواړو. سوال دې ده کې دا دی چې دا امداد غوښتل دا د عمل او د عبادت نه وړاندې پکار دی. د عبادت نه مخکې امداد غوښتل پکار دی. نو ایاک نستعین اول پکار دی او ایاک نعبد رستو پکار دی. نو دې کې ترتیب الټا شو. ایاک نعبد مخکې راغی. دا ولی نو د دې سوال جواب دا دی چې استعانت یعنی د الله نه امداد غوښتل دا هم یو قسم عبادت دی. دا د الله نه امداد غوښتل دام عبادت دی. نو ایاک نعبدو کې اجمال لے او پا ایاک نستعین گویا کے تفصیل شروع شو. او اجمال مقدم وی پا تفصیل باندې. او دویمه وجه دا ده چې کله بندا په عبادت کې شروع کی نو دغه عبادت د پورا کولو د پاره د الله د امداد ضرورت دی. نو دا بندا د اتمام د عبادت د پاره د الله نه سوال کوي چې ایاک نستعین امداد درنه غواړم چې دا کوم عبادت می شروع کړی دا خدای سر ته ورسوه. او درېمه وجه دا ده چې بنده کله ایاک نعبدو اقرار وکړو نو دې اقرار سره کله کله د دې بنده په دې دل او دماغ کې داسې د غرور او د نشې خیال راشي. زم یو کس داسې یم زم عبادت کومه. نو دا لویو تکبر چې پکې راځي نو د دې خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي د ایاک نعبدو نه رستو چې ایاک نستعین خدای امداد تا نه غواړم. دې بنده سره خطره پیښه شوله نو د دغه خطرې نه بچ کېدو دپاره دی وایي چې یا الله زما عبادت کول زما کمال نه دی
بلکې ځکه عبادت کوم نو دا ستا په امداد سره کوم، که ستا تعاون او امداد ورسره شامل حال نشي نو زه څه شی یم چې زه به ستا عبادت وکړم. نو دا مرتبه د عبادت ستا په مدد سره ده، ستا د امداد د برکته زه عبادت کوم. او په ایاک نستعین او رستو عبارت سره بنده د خپل حاجت سوال پیش کوي او د طلب د حاجت نړوان دي سو وسیله او سو ذریعہ پیش کول پکار دي. لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة أقرب إلى الإجابة. دا حاجت طلب کول نه مخکې وسیله مخکې کول وی دا د قبلېدو دپاره ډېر قریبه ده. نو په ایاک نعبدو اقرار سره بنده وسیله پیش کوي د حاجت غوښتلو نه روان دی، وسیله مخکې کی. دا ایاک نعبدو و ایاک نستعین طرز اختیارولو کې د مخکې آیاتونو سره برابروالی او مناسبت هم راځي. مخکې رب العالمین مالک یوم الدین دغه آیات راغلی، نو دلته هم ایاک نستعین د ایاک نعبدو او رستو ذکر کولو سره عبادت په طرز کې یووالی راځي. ایاک نستعین کې د دې خبرې ذکر نه دی شوی چې په کم شیز کې استعانت غواړم، نو په دې نه ذکر کولو کې عموم ته اشاره چې خدای په هر کار کې به تا نه امداد غواړم. په یو کار کې زه مستقل نه یم، په یو وخت کې زه مستقل نه یم، زما هر کار هر وخت هر حال کې زه به ستا نه امداد غواړم. اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا من ته هدایت وکا. دې کې سوال دا دی چې د هدایت د پاره دا سوال من کو، الله تعلیم را کړی چې تاسو وایي چې اهدنا الصراط المستقیم. نو عام انسانان عام مؤمنان دا سوال کوي، هر بنده چې مونږ کوي نو اهدنا الصراط المستقیم پکې وایي. نو من خو عام خلق یو، من به وایو چې اهدنا الصراط المستقیم، خدای من ته نیغه لار وښیه. خدا سوال خو اولیاء کرام هم کوي چې اهدنا الصراط المستقیم، او په خپل پیغمبر علیه السلام هم کوي اهدنا الصراط المستقیم. زمونږ د پیغمبر علیه السلام نه زیات هدایت یافته خو بل څوک نشته. پیغمبران خو د هدایت سرچشمې دي او دوی ته خو هدایت مخکې نه حاصل لې. نو بیا دا سوال چې ما ته هدایت وکړه، نو هدایت خو ته مخکې کړی دی. پیغمبر څه د پاره وایي چې اهدنا الصراط المستقیم؟ هدایت خو هغه سره دی او ټولې دنیا ته هغه هدایت ورکوي. د هدایت د پاره خدای را لېږلی دی. نو د دې سوال جواب نه مخکې دا خبره زده که چې د هدایت مختلفې درجې دي، هغه درجې معلومې که. امام راغب اصفهانی رحمت الله علیه لیکي دا هدایت مطلب هغه بیانې، نو داغه خلاصه ده وی هدایت یو شخص ته منزل مقصود طرف ته د مهربانه سره سره راهنمایي کولو ته هدایت وی. یو بنده ته
منزل مقصود طرف ته مهربانه سره رهنمایي کول ته هدایت ویلی شي. یو بنده رهنمایي کول منزل مقصود طرف ته. بیا د دې مختلفې درجې دي. نو یو درجه د هدایت عامه ده چې هغه ټول مخلوق ته ورغلې ده، چې په هغې کې کاڼي بوټي ونې غنې حیوانات دا ټول شامل دي، ټولو ته هدایت شوی دی. الله پاک فرمایي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله هر شی پیدا کړی دی بیا ورته هدایت کړی دی. نو دې کې دا کاڼي بوټي مراغلل دوی ته هم هدایت شوی دی. نو د هدایت ادنا درجه د قړومبنۍ ده چې تمام مخلوق ته الله هدایت کړی دی. سورۃ اعلی کې الله فرمایي سبح اسم ربک الاعلی الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سبح اسم ربک الاعلی د خپل لوی رب پاکی بیان کا. الذي خلق فسوى هغه ذات چې مخلوقات پیدا کړل بیا برابر کړل. نو والذي قدر فهدى سيزونه په اندازه کړل او لارې ورته وښوله. نو دې کې ټول مخلوق ته هدایت یې کړی دی. نو د دې هدایت نتیجه دا ده چې د کائناتو تمام قسمونه خپل خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې ادا کوي. هر یو شی د الله حمد و ثنا وي دا په دغه عام هدایت باندې. دا یو درجه. دا هدایت دویمه درجه دا ده چې هغه ذوی العقول ته انسان او پیری ته حاصله ده. او دا قسم هدایت د آسمانی کتابونو او پیغمبرانو په ذریعہ باندې هر انسان ته رسیدلې ده. نو چې څوک یې قبوله کی دا درجه د هدایت قبوله کی هغه ته مؤمن او مسلم وي، او چې څوک یې رد کی هغه ته کافر وي. او دریمه درجه د هدایت د دین زیاته او خاصه ده چې هغه صرف مؤمنانو متقیانو لا الله ورکړي ده. او دا هدایت هم د الله د طرف نه بغیر د واسطه انسان ته ورکیږي. او دې درجه د هدایت ته توفیق وي. توفیق یعنی داسې اسباب او حالات پیدا کول چې د قرآنی هدایات او قبلول او پاغه باندې عمل کول آسان شي او خلاف ورزي و تګران او بد اخکار شي. نو د دې درېمه درجه وسعت او فراخي غیر محدود ده، بے انتها یو وسیع میدان دی. او دا اخیری درجه د انسان د ترقی میدان دی. نو د اعمال صالحه سره سره دې درجه د هدایت کې زیاتی کیږي، دې درجه کې زیاتی کیږي. نو پیغمبر ته خو هدایت حاصل لې هغه وی اهدنا الصراط المستقیم. خدای دا هدایت دا کومه مرتبه چې د مال را کړی دا نو دې کې نورم ترقی راکا. هدایت دې راته کړی دی دا تمام نیکان بندیان دوی ته الله هدایت کړی دی، خو دوی په دې درجه کې نور ترقی غواړي چې خدای هدایت راته نورم را نورم را نورم را. او د دې هدایت د درجې نه هیڅ یو انسان مستغنی او بے پروا نه دی، دې کې مزید ترقی ملاوي. اهدنا الصراط المستقیم. خدای مونږ ته نیغه لار وښیه. د هندوستان عالمان چې ترجمه کوي ناغوی وی ہمیں سیدھے راہ چلا پدے نیغه لار روان اوساته. اسنه د دې پټلې نه چې ته کوز نشو بل اړختلار نشو. همې سیدھی راہ چلا پدې نیغه لار خو دې راته خولې ده، خو دې نیغه لار نم کوزوما پدې برابر جاری وساته.
او بعض علماء وی اهدنا الصراط المستقیم ثبتنا على صراط المستقیم پدې نیغ لار باندې ثابت قدم اوساتا ثبتنا خدای منگ صراط مستقیم باندې ثابت او دائم لرا وی د دې مثال داسې دی لکه یو سړی ولاړ دی نو بل ورته وی ودرېږه زه راځم یعنی ته خو ولاړ یې خو په دې ولاړه باندې دوام وکړه ودرېږه زه راځم نو دی خو مخکې نه ولاړ دی نو ولاړ ته ودرېدو حکم عرب وی قم حتى اعود اليك ودرېږه ترسو کمې پورې ترسو چې زه درته راشم ودرېږه زه راځم د دې مطلب په عربی کې در دم على ما انت عليه دا ته چې په کوم حال نو په دې دوام ولرا اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ ته د هدایت کړي دي خو په لار د هدایت را له دوام راکا او د هدایت یو معنا دا چې په مهربانه سره راهنمایي کول الهدایت دلالة باللطف لار خودل دی خو په لطف او په مهربانه ولذلك تستعمل في الخير دا دی وجنا لفظ د هدایت دا د خیر په ځای کې استعماليږي صراط مستقیم ستوي صراط المستقیم هو الطريق الواضح لا اعوجاج فيه صراط مستقیم هغه واضح لار ته ویلی شي چې پاغه کې کوګوالی نوي حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ د صراط مستقیم معنی دا شي کوي هو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم صراط مستقیم څه شی دی هو حبل الله المتين دا الله مضبوط رسیدا قرآن دا الله رسیدا مضبوط دا وهو الذكر الحكيم دا محکم ذکر دی وهو الصراط المستقيم هم دقه نه غلار دا دا معنا تفسیر ابن کثیر کړی دا او بعضی وی مراد د دین اسلام دی فهو دین الله الذي لا اعوجاج فيه صراط مستقیم څه شی دی دا د الله دین دی چې کوګواله پکې نشته دین اسلام مجاهد رحمت الله علیه وی مراد د دین حق دی ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی وی هو النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحباه من بعده صراط مستقیم څه شی دی په خپل پیغمبر علیہ السلام او داغین رستو ابو بکر صدیق او عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما وی دا صراط مستقیم دی نو دې ټولو اقوالو کې څه تعارض او منافات نشتا بلکې دا ټول په صراط مستقیم کې داخل دي د یو بل مؤید او تصدیق کون کی دی زکا د پیغمبر علیہ السلام اتباع د ابو بکر او عمر رضی اللہ تعالی عنہما اقتداء دا د حق اتباع دا تفسیر ابن کثیر فرمائی وکل هذه الاقوال صحیحة دا ټول اقوال په خپل ځای صحیح دي وهي متلازمة یو بل سره لازم دي فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ویچا چې د پیغمبر علیہ السلام تابعداري وکړه ورپسې د پیغمبر علیہ السلام د دوو یارانو تابعداري وکړه د حق تابعداري وکړه فقد اتبع الاسلام د تابعداري د اسلام وکړه ومن اتبع الاسلام فقد اتبع القرآن چې د اسلام تابعداري وکړه د قرآن تابعداري وکړه وهو کتاب الله
حبله المتین وصراط المستقیم. دا الله کتاب دی، مضبوط رسی دا، دقه صراط مستقیم دی. فكلها صحیحة مصدق بعضها بعضا. دا ټول اقوال صحیح دي، بعض د بعض تصدیق کوي. حافظ ابن قیم رحمت الله علیه د صراط مستقیم په باره کې فرمایي، وی صراط مستقیم هغه نیغه لار ده چې په هغې کې 5 صفتونه دي. یو دا چې دا لار مستقیمه نیغه ده، سیده لار ده. دویم دا مقصد ته رسیدو والا ده. او دریم صفت یې دا دی چې د ټولو نه زیاته قریبه او نږدې ده. خو څلورم صفت یې دا دی چې دا لار ګورې فراخه ده، تنګه لار نه ده چې پکې برق برق اونخلی. د دین لار ډېره فراخه ده، صراط مستقیم. او پنځم دا چې مقصد منزل مقصود ته رسیدو د پاره د دین علاوه بل لار نشته، دقه ته صراط مستقیم وي. نو دلته چې د صراط مستقیم په تعین کې کم اقوال ذکر شو، دا صفات پکې موجود دي. دین علاوه بل لار نشته. ان الدین عند الله الاسلام. دین مقبول د الله په نسبت باندې دا اسلام دی، دغه ښکلې لار ده. ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. د دین اسلام نه غیر بل لار که چا وغوسته، د دې صراط مستقیم نه غیر که بل لار چا وغوسته، فلن يقبل منه، خدای به تی چرم قبول نه کی، بالکل به قبول نشي. اوس دې لارې سره گمراهان او شیطانانو مختلف نور لارې جوړې کړې دي. وی دغه لارو نه د خدای ټول مسلمانانو ساتي. وان هذا صراطي مستقيما واتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. اهدنا الصراط المستقيم. خدای استقامت را که په دې نیغه لاره، په دې ثابت قدم اوساته. نو دا استقامت دا توسط او اعتدال ته وي، میانه روی ته وي، چې نه پکې کمی وي او نه پکې زیاتی وي. د یهودیانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام ته سپک نسبتونه کړي دي. د عیسایانو غوندې نه وي چې عیسی علیه السلام یې خدای ته رسولی دی، د خدای درجې ته رسولی دی. نه به پکې کمی وي او نه به پکې زیاتی وي. صراط الذين انعمت عليهم. لار د هغه خلکو انعمت عليهم چې تا پاغوي انعام کړی دی، خپل فضل او احسان دې په کړی دی. اوس په کومو خلکو باندې انعام او احسان شوی دی؟ داغي بیان سورۃ النساء کې الله فرمایي ومن يطع الله والرسول. هغه څوک چې تابعداري د الله وکړه د الله د رسول، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هغه څوک چې حکم اومني د الله او د هغه د رسول، نو دوی د هغه کسانو سره دي چې پچا الله انعام کړی دی. فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، چې الله په انعام کړی دی. اوس الله انعام پچا کړی دی؟ منعم علیهم من النبیین، النبیان دی، والصدیقین والشهداء والصالحین، هغه صدیقین شهدا صالحین دي. سلور ډلې الله ذکر کړلې. اول د خدای خاص بندگان پیغمبران. نبی هغه چاته وی چې هغه د الله د طرف نه وحی راغلی وي، او صدیق هغه چاته وی چې په پیغمبرانو نازل شوی پیغامات او احکامات د زړه د اخلاص مني، اداغي په صداقت باندې گواهی ورکي، بغیر د دلیل نه تصدیق کوي،
او شهدا د شهید جمع. شهید هغه چاته وي چې د پیغمبرانو په حکم باندې د خپل ځان د خپل سر قرباني ورکوي. والصالحین او صالحین د صالح جمع نیک بخته هغه خلک چې د هغوی مزاج داسې جوړ دی چې هر نیکی بس دا د مزاج او طبیعت دی، د خرابو خبرو نه ځان بچ ساتي. مطلب دا دی چې دا څلور واړه قسمه خلک چې کوم د آیات کې ذکر شو د امت د باقی افرادو نه افضل او بهتر دي. د دین علاوه چې کوم مسلمانان دي او په درجه کې د دوی برابر نه دي او د الله او د الله د رسول تابعدارۍ کې مشغول دي، هغوی به هم د دغه څلور واړو ډلو په شمېر کې حسابېږي، په دغه څلورو ډلو کې به شمېرلی شي. اوس د داسې بزرګانو ملګرتیا دا د لوی مرتبه خبره ده. دې ته به ابدي نعمتونه ملاویږي. نو په اهدنا الصراط المستقیم خدای موږ ته نیغه لار وښیه. اوس د نیغې لارې دپاره دی ونه وي چې خدای ما ته د قرآن لار وښیه، صراط القرآن. دی ونه وي چې صراط الرسول د پیغمبر لار راته وښیه. دا هم یو وضاحت و چې د قرآن لار راته وښیه، د پیغمبر لار راته وښیه. نو الله تعین وکړو، قرآن او رسول یاد نه کړ، وی صراط الذین انعمت علیہم بندگانی ورته وښول. نو صراط مستقیم معلومولو د پاره د قرآن او د پیغمبر علیه السلام د اتباع سره سره د خدای د خاص بندیانو اتباع هم ضروری ده. کم خلک چې د قرآن او د رسول په لار روان دي هغوی سره یوځای شه. یوازې کتاب د انسانی تربیت دپاره کافی نه دی، یوازې کتاب د انسانی تربیت دپاره کافی نه دی. کنی پیغمبر خدای سره را لېږه، بس قرآن بس او پیغمبر یې ولې را لېږه. نو یوازې قرآن کافی نه، وسره استاد پکار دی پیغمبر علیه السلام خدای راولېږه. او یوازې پیغمبر هم کافی نه، ځکه چې پیغمبر خو تر قیامت دنیا کې نه پاتې کېږي. نو خدای قرآن او پیغمبر ذکر نکړل او داسې یو جماعت ذکر کړ چې هغه به تر قیامت وي. صدیقین، شهدا، صالحین وحسن اولئک رفیقا، دا ډېر ښکلي ملګري دي. پیغمبر علیه السلام فرمایي وی مخکینی امتونه د هغوی په شان دا امت بم ډلې ډلې کېږي. یهودیان 1 اویا ډلې وو، عیسایان 2 اویا ډلې، مسلمانان به 3 اویا ډلې شي. او په دې کې صرف یو ډله به نجات مومي، دا نور به دوزخیانی. صحابه کرام تپوس کوي یو ډله څوک ده چې په حق باندې دي؟ وی ما انا علیه و اصحابي، دا هغه خلک دي چې په کومه لار زه یم او زما صحابه کرام په کومه لار باندې. بیا پیغمبر علیه السلام خلق وښول، قرآن او حدیث نه، وی ما انا علیه و اصحابي. نو د انسان د تربیت لپاره صرف کتاب او روایات بیانول نه کافی کیږي، بلکې ماهرین انسانان ورله پکار دي، رجال الله. د ټیلر ماسټر جوړېدو لپاره کتاب نه کافی کیږي، کورس بس کتابونه ځان له کورس واخله او کور ناسیا کورس وګوره ول ټیلر به درنه جوړ. ټیلر ماسټر چې جوړېږي نو ټیلر ماسټر سره به شاګردي کوي. انجینیر او ډاکټر که جوړېږي نو انجینیر او ډاکټر سره به شاګردي کوي. یوازې د هغوی په کتابونو کار نه کیږي. اګریکلچر او زراعت کې که مهارت غواړې نو کور په ناسته نه کیږي چې کتابونه وګوره، هغوی سره به ناسته پاسته کوي. نو که رجال الله سره د ځان یوځای که، د الله ښکلي بندیان د هغوی سره د ځان یوځای که، نو څه به دنه جوړ شي. او بغیر د رجال الله نه جوړېږي نه. ځکه الله فرمایي فادخلی فی عبادی، اول ګورې زما بندیانو کې داخل شه، زما نیکان بزرگان بندیانو ګوره چې د هغوی جون د قرآن او د حدیث موافقي.
فادخلی فی عبادی اول زما دغه خپل بندیانو کې شامل شه وادخلی جنتی رستو و جنت تزي جنت تطلو د پاره صراط مستقیم رجال الله وګورا او دې نه دام معلومیږي چې د چا تقلید بکې چا پسې روانيږي هدایت مندل د پاره چا پسې روانيږي د صراط مستقیم تعین تا ته الله وکړي الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين دا تقلید څه شی دی دا تقلید حقیقت داري چې پیروي او تابعداري د قران او د سنت مقصود وي خو د قران او د سنت ته تشریح او مراد معلومولو د پاره په حیثیت د شارح د قانون د سلف و صالحین او امامانو بزرگانو په تشریحاتو او وضاحتونو باندې اعتماد وکړي شي پچا به اعتماد کې او چې دا پچا اعتماد کې نو دا ګوره شارح وي تشریح کوون کې وي شارع نه چې د ګوره خپل قانون جوړي شارع نه شارح دغه وجه چې د قران او سنت په قطعي واضح احکامو کې د یو امام تقلیدم ضروری نه دی کم احکام چې واضح دي قطعي دي هغه کې یو امام پس مزه براه راست الله او د الله رسول پس لاشه طاعت د الله او د رسول په کار دی او په کوم ځای کې چې په قران او سنت کې اجمال وي تفصیل پکې نه وي یا س ابهام پټوالی وي یا دو آیاتونه دو احادیث یو بل سره تعارض پکې راشي نو په دغه ځای کې خپل تعبیر او تشریح باندې اعتماد مکوا د ځان نه مخکې بزرگان وګوره پاغوي اعتماد وکړه نو دا څلور امامان دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا څلور بزرگان دا زمنګ د قران او د حدیث استادان دي دي ته موږ پیغمبران نه وای د صراط مستقیم کې موږ د څلور امامانو په ټوله دنیا روانه ده دې ته تقلید شخصي وای نو تقلید شخصي ناروا نه دی د قران او د حدیث نه معلوم دی یوسف علیہ السلام چې مصر ته لاړ نو مصر کې هغه تقریر کړی دی واتبعت ملت آبائی ما د خپل باباګانو تابعداري کړې ده ابراهیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام هغه یاد کړی دا تقلید شخصي دی ما د خپل باباګانو تقلید کړی دی نو چې چا باباګان په نه غلاروي او پرانا کې تلی ویني دا غوي تقلید په لازم دی او کله چا باباګان په تیارې کې تیارې والا پسې مذهب ده نو دا څلور امامان دا پرانا کې دي او دوی ته خدای علم او پوهه ورکړي وا مهارت ورکړو نو دوی د قران او د حدیث تشریح مونږ ته کړی ده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون خدای وی که نه پوهیږي اهل ذکر عالمانو نه تاسو کدا څلور عالمان دي د دنیا لوی لوی خلکو پسې روان دي څلور امامان اوس هغه مر مهارت هغه مر پویا هغه مر تقوا د موجوده وخت کې نشتا نو ځکه بیا علماو اتفاق کړی دی چې د څلور امامانو نه رستو بیا نور امامان دي نه جوړیږي پنځم امام دې څوک نه جوړیږي بس څلور امامان کافی دي ټولې دنیا څلور امامان کافی او پنځم امام بیا پاتې دي ادا غشتو قابل نه دي دا صحابه کرامو په دور کې هم تقلید شخصي استعمال شوی دی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار
برحمتك يا ارحم الراحمين.